اول دا یوسو نیت به څنګه کوو، سجده تلاوت طریقه څنګه دی، سجده تلاوت فضیلت څه شي دی. یاد وساتئ په قرآن کې 14 سجدې دي. څومره دي؟ 14 سجدې دي. یوه سجده دی هغه کې فقهاو اختلاف دی. 14 سجدې دي. د 14 سجدو کې په چا باندې هم څه یوه سجده هم واورېده تلاوت یې وکړو، دغه باندې سجده دغه لازمه شوه. اوس دې کې یوه خبره دی، دینه اکثر خلک دا چې شدید غفل دي. بعض خلک دغه ګمان کوي چې زه په تیزه سره سجده تلاوت وکړم صرف ما باندې واجبه شوه. دا خبره بالکل غلطه دی. دغه مسله واورئ چې یو کس لګی شي په تیزه باندې تلاوت کوي او دې سره ارد ګرد کسان هم ناست وي، دې سجده تلاوت وکړو، دا ارد ګرد څومره هم کسان دي مغو واورېدو دې باندې هم لازم شوه، او دا ارد ګرد څومره هم کسان دي مغو باندې هم لازم شوه. مطلب د خبرې دا هغه دی چې چا څه ویله مغه باندې هم سجده راغله، او چا څه واورېده مغه باندې هم سجده راغله. داسې به نه کوي چې څوک یې واوري هغه باندې سجده نشته. اردو باندې سجده دا چې شوه دغه لازمه شوه، او دا بهتره طریقه د هغه دی چې فورا ډیرې کې ادا کول پکار دي. اگر چې تاخیر کول هم صحیح دي، جواز شته، بهتره دا هغه دی چې تا باندې سجده راغله ډیرې کې ادا کا، او دغه لازم دی دا به ته خامخا کوي. صحیح ده. د دې فضیلت مختصر غني درته وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده خپل رب ته هغه وخت کې ډیر زیات نږدې وي چې کوم بنده په سجدې په حالت کې وي. تاسو ته پکار دی چې تاسو په کثرت سره سجدې کوئ. نو بنده خپل رب ته سجدې په حالات کې ډیر زیات نږدې وي. دغه شان ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی څوک چې هم سجده تلاوت ادا کی په دې وخت کې شیطان دغه جاړي او دغه یې زه صرف په یوې سجدې باندې جنت نه راوبستل شم او ټول عمر ذلیله شم. ابن آدم ته صرف یوې سجدې حکم وکړو او ښې طریقې سره یې ادا کړه او جنت مستحق وګرځېدو. دومره زیات فضیلت راغلی دي، او دغه تا باندې لازم دی چې څومره هم سجدې ستا نه پاتې کېږي دا به ته ټولې ادا کوي ښې طریقې سره. بهتره خبره ما درته وویلو ښې طریقې سره ستا باندې سجده واوړي ډایرکټ ادا کړه. اوس طریقه څه دی؟ طریقه یې اسانه طریقه دی چې کله هم تا باندې سجده واړي نو ښې طریقې سره ته ودرېږه، اول به نیت وکړې. نیت کې اوس مونږ ډېره غټه مسله روبستري ده. نیت د زړه د کسه ته وایي. اکثر خلک وایي اشراقو ته به څنګه نیت کوو، تهجد ته به څنګه نیت کوو، المازه ته به څنګه نیت کوو، اختر ته به څنګه نیت کوو. دا نیت دا د زړه کسه ته وایي. ته څه جماعت ته راغلی، کوم مقصد دپاره ته راغلی، بس هغه نیت شو. که ته المازه دپاره راغلی دغه ته نیت شو. که ته جماعت ته راغلی اشراقو دپاره راغلی اشراقو دپاره نیت شو. ها که په خولې باندې ادا کړي دا هم بهتره خبره دی، څه نشته. څو په زړه کې د ویلو بس دغه تا نیت شو. وایي دا سجدې تلاوت څنګه نیت دی؟ بس دغه نیت وکړه چې زه سجده تلاوت ادا کوم خاص الله رضا دپاره. بس نویتو ان اسجد لله که ربی کې جوړ بس دغه نیت شو. بس زه سجده تلاوت کوم خاص الله رضا دپاره. بس دې طریقه دغه دی. اکثر خلک دغه لاس وچتوي. ما داسې کې کسان هم لیدلي دي لاس اوچتول سجدې کې نشته. بس تا باندې سجده راغله ډایرکټ پاسېږه الله اکبر وکړه او ټیټ شه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى درې ځلې دا ووایه، بیا الله اکبر وکړه. بس تو سجده چې شو ادا شو، او دغه تکبیر کول شو، دغه نیه راغلی دي. او بیا که ته پکې نستلو باندې کوي دا بهتره خبره ده، څه مسله کې نشته. خو علماو لیکلي دي چې بهتره او فضیلت خبره دا هغه دي ته ښې طریقې سره پاڅېږي او سجدې نیت وکړي
غنه بعد بیا رکوع ته سبحان ربی الاعلی وایي بیا الله اکبر بس. نو خلاصه دغه شوه صرف دوه تکبیرونه یي او سبحان ربی الاعلی دی بس. نو دې کې لاسونه پورته کول دا وکې چې شي دي دا وکې نشته. نو دغه مختصر غنې طریقه شوه. موږ ټولو ته دغه پکار دي چې موږ سجده تلاوت ادا کوو نو ډایرکټ ادا کوو. صحیح ده؟ تاخیر وکړي نه کول پکار دي. البته که تا نه ضرورت راغلو او ډېر زیات ضرورت دی ته ویلو زه اوس نه ادا کوم بعد یې ادا کوم بعد یې ادا کولی شي بیا. صحیح دی؟ دغه 14 سجدې دي چې تا یو قرآن ختم کو نو تا باندې 14 سجدې واوښتې. صحیح ده؟ دې کې دا هم اکثر خلک داسې هم کوي چې دا په مخ باندې ټول قرآن ختم کړي هغه به یې زه په 14 سجدې په ټاک باندې ادا کوم. دا هم ته کولی شي. دې کې هم څه مسله نشته. یو کس قرآن ختم کړي هغه یې څه 14 سجدې کوم په ټاک باندې کوم. دا هم کولی شي. صحیح ده؟ او دا هم کولی شي که ته یوه سجده در باندې ووخته ډایرکټ یې مغزې کې ادا کړي. دا هم کولی شي. دغه مختصر غنې طریقه شوه. سجده تلاوت طریقه کار به څنګه وي، نیت به څنګه وي، فضیلت څنګه وي، هغه ټول تاسو مخکې چې شی شو وړاندې شو. صدق الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.